بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم یو ځل بیا تاسو ټول ته په ډاکټر واینس کې ښه راغلاست وایو. ګرانو کتونکو د نړۍ په ځینو ځایونو کې او خاصتا په افغانستان کې یو مفکوره یو سوچ خپور شوی دی چې د کووډ 19 یا کرونا وایرس ناروغي هغه کنورټ شوې ده بدله شوې ده د ټایفاید یا محرکې تبې ته. دا خبره څومره حقیقت لري رښتیا ده دروغ دی نن به موږ په همدې اړه باندې بحث کوو. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم همدا ده چې آیا دا رښتیا دی چې کووډ 19 د محرکې په تبه بدل شوی دی؟ Is it true that COVID-19 is converted into typhoid fever؟ نو موږ تاسو ته د دې په اړه تفصیل درکوم. تاسو به هم د ویډیو په آخر کې په کمنټ بار کې خپل ځواب لیکئ چې آیا تاسو هم دا یقین لرئ چې کووډ 19 په ټایفاید باندې بدل شوی دی او که نه. نو د ځواب ورکولو مخکې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او بس له هغې نه بیا خپل ځواب په کمنټ کې ولیکئ. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. لومړی موږ تاسو ته بیسیک یا اساسي توپیرونه یا بیسیک ډفرنسز د کووډ 19 او ټایفاید ترمنځ وړاندې کوو، پس له هغې نه سمپټمیټک. بیسیک ډفرنسز یا فرقونه کې لومړی د سرچینه یا سورس اف کووډ 19 از وایرل. کووډ 19 وایرسي سرچینه لري چې دغه وایرس د 2019 NCOV یا 2019 NCOV په نوم باندې یادېږي، 2019 نیو کرونا وایرس په نوم باندې یادېږي. حال دا چې سورس اف ټایفاید دا بیکټیریل دی، بیکټیریایي دی چې دغه بیکټیریاګانې سالمونیلا ټایفای او سالمونیلا پاراټایفای نومیږي. دوهم بیسیک فرق پکې دی ډیزیز اف، یعنې دا د کوم ځای ناروغي ده. So COVID-19 is the disease of respiratory system while typhoid is the disease of digestive system. COVID-19 د تنفسي سیستم ناروغي ده او ټایفاید د هاضمې سیستم ناروغي ده. ټرانسمیشن یا انتقال. ټرانسمیشن مطلب دا دی spreading of infection from infected person to a normal person. د یو منتن شخص څخه نارمل شخص ته د انتان خپرېدل دې ته ویل کېږي ټرانسمیشن. د COVID-19 transmission is the respiratory droplet and close contact while the transmission of typhoid is a fecal-oral. ریسپایریټري ډراپلیټ مطلب دا هغه هوا چې زموږ د خبرو یا ټوخي یا د پرنچي پر مهال د خولې څخه وځي، پاکې ذرات موجود دي، دغه ذرات د بل روغ شخص په واسطه باندې تنفس شي او هغه شخص په دې ناروغۍ باندې اخته شي. کلوز کنټیکټ مطلب دا چې یو شاته د ستړمي شي یا د روغبړ پر مهال لاس ورکول، غاړه ورکول یا د یو داسې شي سره په تماس کې راتلل چې یو منتن شخص دغه سره په تماس کې راغلی وي، یا ګیلاس یا بل څه داسې نور وي چې هغه منتن شخص په لاس کې راخسي وي یا هغه سره په تماس کې راغلی وي. د ټایفاید ټرانسمیشن یا انتقال چې دی هغه دی فیکو اورل. فیکو اورل مطلب دا دی چې کنټامینیشن اف فود ان واټر بای فیکل پارټیکلز اف انفیکټډ پرسن. د غذا یا څښاک ګنده کېدل په د یو منتن شخص د ډکو امتیازو په ذراتو باندې، بیا دغه خوراک یا څښاک د یو روغ انسان په حساب باندې خوړل کېږي او هغه هم په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي. No transmission of COVID-19 is respiratory droplets plus close contact. The typhoid transmission is fecal-oral. د خفاء دوره یا incubation period. Incubation period مطلب دا دی چې from the entrance of infection to the body till the appearance of symptoms. This gap is called incubation period. د بدن ته د انتان د داخلېدو نه نیولې تر د مرض د اعراضو د راپیدا کېدو پورې چې کوم وخت نیسي دغه وخت ویل کېږي د خفا دوره یا د incubation period. د COVID-19 incubation period 5 to 14 days 15 نه 14 ورځې پورې دی. اکثره ناروغان within 5 days چې دی هغه خپل سیمټمز ښکاره کوي او که زیات وخت واخلي نه 14 ورځې. while incubation period of typhoid is 10 to 15 days. لسونه 15 ورځې پورې د typhoid incubation period دی، حتی تر 15 هفتو پورې هم وخت اخیستلی شي. ټریټمنټ یا درملنه علاج یې په څه کوو؟ The treatment of COVID-19 is antiviral. د وایرس ضد درملو باندې د کووډ 19 درمل نه کېږي، خو له بده مرغه till there is no drug یا no antiviral present for COVID-19 د کووډ 19 لپاره تر اوسه پورې کوم درمل یا انټي وایرل درمل نه دي جوړ شوي. حال دا چې د ټایفاید ټریټمنټ هغه انټي بیکټیریل ده یا په انټي بایوټکس باندې کېږي چې هغه به ان شاء الله په را روانه ویډیو کې پرې بحث کوو. دا بیسیک ډفرنسز. now symptomatic differences. اوس
د اعراضو ترمنځ څه توپیر دی دا اوس په دې باندې بحث کوم. لومړی راځو فیور یا تبه. COVID-19 fever in COVID-19 is with high grade plus sinus tachycardia. په کووډ-19 کې زیاته لوړه درجه تبه وي پلس ساینس ټیکیکارډیا، مطلب دا چې انکریز اف هارت ریټ وذ انکریز اف ټمپریچر، د بدن د درجه حرارت د زیاتېدو سره د زړه ضربان هم زیاتېږي، چې د 1 سنټیګریډ تودوخې زیاتېدو سره د زړه 10 ضربان په منټ کې یا په دقیقه کې زیاتېږي. حالا چې فیور ان ټایفاید از های ګریډ پلس چیلز پلس ریلیټیو بریډیکارډیا. لوړه درجه تبه ده، چیلز دی، شیورینګ یا لړزوي پکې. ریلیټیو بریډیکارډیا مطلب دا چې ټمپریچر از های بٹ هارت ریټ از نارمل، د بدن درجه حرارت زیاتیږي خو د زړه ضربان په خپل حالت یا نارمل پاتې کیږي. مایلجیا ان فیټیک. مایلجیا د عضلاتو درد، فیټیک ستړیا. پریزنٹ ان بوث کووډ-19 او ټایفاید، په دواړو کې دا شتون لري. پین، درد، د کوم ځای درد زیات وي. پین ان کووډ-19 جوائنٹس اینڈ لوور بیک، نرۍ جوائنٹس یعنې بندونو کې درد زیات وي په کووډ-19 کې، پلس لوور بیک یا نرۍ ملا کې د ملا په ښکتنۍ برخه کې درد ډیر زیات وي. حتی دا درد دومره زیات وي چې چیرته ناروغ ستوني ستاخصملی دغه درد یو کړی شکل اختیاري او ناروغ دا فکر کوي چې د بدن لاندنۍ برخې مکملا د غوڅېدو په حال کې ده. پین ان ټایفاید از ان ابډامن، په خېټه کې درد وي. هیډیک یا سر درد. هیډیک ان کووډ-19 از سمټایمز، موجود دي، کله وي کله نه وي، ځینې ناروغانو کې وي ځینې ناروغانو کې سر درد نه وي. حالا چې په ټایفاید کې هیډیک لازمن وي، موسټلی یعنی زیاتو کیسونو کې محرکې مریضان سر درد لري. کنجکټیوایټس یا د سترګو سوروالی یا د سترګو درد په کووډ-19 کې اکثره ناروغانو کې موسټلی پیشنټس هیز کنجکټیوایټس، د کووډ-19 اکثره ناروغان کنجکټیوایټس لري، د سترګو سوروالی او درد لري. حالا چې د ټایفاید ناروغان د محرکې ناروغانو کې د سترګو سوروالی او درد نه وي. کانسټیپیشن یا قبضیت not present in COVID-19 but in typhoid it may be. شاید په ټایفاید کې وي یا نه وي خو په کووډ-19 کې قبضیت نه وي. اسهال یا ډایریا. Diarrhea in COVID-19 maybe one patient has diarrhea, maybe another patient doesn't have the diarrhea. یو ناروغ کېدای شي ډایریا ولري، کېدای شي بلې ونه لري. خو په ټایفاید کې اکثر ناروغانو کې موسټلی کیسز ان ټایفاید they have a diarrhea، اکثرا کیسونو کې اسهالات شتون لري. abdominal pain plus distension، د خېټې درد او پړسوب not present in COVID-19 but present in typhoid. په ټایفاید یا محرکه کې د خېټې درد او پړسوب وي خو په کووډ-19 کې بیا نه وي. loss of smell and taste، د خوند او بوی حسونو له منځه تلل. کووډ-19 کې د خوند حس هم له منځه ځي، د بوی حس هم له منځه ځي، یعنی ناروغ که کوم خوراک کوي په خوند نه پوهېږي او که څه شی بوی کوي په بوی باندې نه پوهېږي. مګر په ټایفاید یا محرکه کې مې بي لاس آف ټیسټ، د بوی حس شته خو د خوند حس شاید له منځه لاړ شي او خولې خوند تریخ پاتې شي، یعنی د خوراک په خوند باندې نه پوهېږي. لاس آف اپیټایټ، بې اشتهایي may be present in COVID-19، کېدای شي په کووډ-19 کې بې اشتهایي وي یا نه وي، خو په ټایفاید کې اکثره ناروغانو کې موسټلی کیسز کې لاس آف اپیټایټ از پریزنٹ ان ټایفاید. کوټډ ټنګ، پوښ شوې ژبه، یعنی که چېرته موږ ژبه وګورو په هغې باندې یو وایټ ممبرانن ټنګ، په ژبه باندې یو سپینه غوندې پرده وي چې په کووډ-19 کې ناټ پریزنٹ نشته خو په ټایفاید کې اټ از پریزنٹ، په ټایفاید کې شته. سور تروت یا ستوني درد، کووډ-19 کې مې بي شاید وي یا شاید نه وي، ځینې ناروغانو کې به درد وي، ځینې ناروغانو کې به د ستوني درد نه وي، خو په ټایفاید کې د ستوني درد بیا نه وي. ډرای کف یا وچ ټوخی، کووډ-19 کې موسټلی ډرای کف موجود وي، اکثرا واقعاتو کې وي، خو په ټایفاید کې بیا ډرای کف یا وچ ټوخی نه وي. سویټینګ یا خوله کېدل، کووډ-19 کې مې بي شاید کېدای شي وي کېدای شي نه وي، خو په ټایفاید کې اکثرا ناروغانو کې موسټلی پیشنټ ان ټایفاید هیز ا سویټینګ، په اکثرا ناروغانو کې سویټینګ وي په ټایفاید کې یا محرکه کې. ریشم سکن، د پوستکي ستونزې، په کووډ-19 کې کېدای شي د پوستکي ستونزې موجودې وي، سره سره ریډ ډاټس موجود وي په آل اوور د باډي، په ټول وجود باندې وي. وایل ان ټایفاید there are raw spots on neck, chest and abdomen.
په کووډ 19 کې بدن په ټوله برخه باندې بیا اکثرا په لاسونو باندې سره سره داغونه را پیدا کیږي، خو په ټایفاید کې بیا په کېدای شي په غاړی، سینه او په خېټه باندې سره سره داغونه را پیدا کیږي. Typhoid state means eyes are half closed. ټایفاید حالت یعنی سترګې نیمه بندې سترګې. په کووډ 19 کې ټایفاید سټیټ نه وي، خو په ټایفاید ناروغانو کې بیا د ټایفاید سټیټ موجود وي. ډسکلریشن اف فینګرز اینڈ ټویز، د پښو لاسونو د ګوتو بې رنګه کېدل یا د پښو لاسونو د ګوتو پر رنګ کې تغییر راتلل په کووډ 19 کې دا موجود وي، خو په ټایفاید کې اټ از ناٹ پریزنٹ. د تورې غټېدل یا سپلینومیګالي is not present in COVID-19 but present in typhoid. په ټایفاید کې وي، خو په کووډ 19 کې بیا سپلینومیګالي شتون نه لري. انسومنیا یا بېخوبي په کووډ 19 کې وي، خو ټایفاید کې انسومنیا نه وي. انسومنیا when it occurs and recovery phase، کله چې مریض ریکور کیږي د رغېدو په حالت کې وي، دغه وخت کې ناروغ ته انسومنیا یا بېخوبي رامنځته کیږي. د هغې نه مخکې بېخوبي یا وي یا نه وي، هو but in recovery phase mostly patients have insomnia. feeling discomfort after eating oily food، د غوړ خوراک کولو څخه وروسته ناراحتي محسوسول. کووډ 19 کې it's not present but in typhoid this condition is present. مطلب که په کووډ 19 کې ناروغ غوړ خوراک هم وکړي څه مشکل ورته نه جوړیږي، خو په ټایفاید کې که چېرته غوړ خوراک وکړي نو هم په خېټه په معده ورته بوج پیدا کیږي، هم د خېټې درد ورته پیدا کیږي، هم په سر بوج پیدا کیږي، خو مختلف ډوله ناراحتي ناروغ ته پیدا کیږي. د ویښتو غورځېدل یا هیر فال، کووډ 19 کې نو هیر فال but in typhoid in most cases mostly یا په اکثر واقعاتو کې ویښته غورځېدل موجود وي. وزن بایلل present in both conditions but in COVID-19 it is severe weight loss while in typhoid maybe weight loss present or not. په کووډ 19 کې ویټ لاس د وزن بایلل ډیر زیات وي، حال دا چې په ټایفاید کې د وزن بایلل کله وي او کله نه وي. after recovery lethargic for many days، له رغېدو وروسته تر ډېرو ورځو بېدمه اوسېدل. کله چې ناروغ درملنه شروع کړي یا ناروغ روغ شي، بیا هم ناروغ تر ډېرو ورځو پورې حتی د 10 نه تر 15 ورځو پورې ډېر زیات بېدمه وي، هغه کار نشي کولی. دغه لیترجیک کنډیشن is due to in COVID-19 په COVID-19 کې دا is due to low blood pressure, insomnia and energy less. دغه د درې حالاتو له وجې وي. یو دا چې د ناروغ ولې د کووډ 19 د تداوۍ نه وروسته یا د ریکوري یا د رغېدو څخه وروسته هم د 10 تر 15 ورځو پورې بېدمه وي، هغه وجه دا ده چې لو بلډ پریشر لري، بلډ پریشر یې کمیږي، ورسره انرژي لیس وي او انسومنیا وي یعنې بېخوبي لري. په ټایفاید کې بیا دا شی نه وي. with the start of treatment they become energetic. په ټایفاید کې څه کېږي چې کله ټریټمنټ شروع شي، درملنه شروع شي، ناروغ انرژي ترلاسه کوي او هغه ورځ تر بلې ښه کېږي. کمپلیکیشنز ترازو دا چې کوم دی موسټ امپورټنټ پوینټس دي، د دې ځای نه تاسو کولی شئ چې د کووډ 19 او د ټایفاید ترمنځ توپیرونه باندې صحیح پوه شئ. کووډ 19 کمپلیکیشنز ډیفیکلټي ان بریتھنګ، په ساه اخیستلو کې مشکل وي، شارټنس اف بریت، ساه لنډي لري، لنډه ساه اخلي، چیسټ پین، د سینه کې درد محسوسوي، چیسٹ پریشر د سینې د پاسه یو پریشر یو بوج محسوسوي، لاس اف سپیچ، دومره ایبیلیټي دومره توان نه لري چې هغه سپیچ وکړي، خبرې وکړي، یا لاس اف مومنټ، ډېر زیاته انرژي له لاسه ورکولو، د وزن د لاسه ورکولو له کبله ناروغ دا نشي کولی شي he is not able to move، حرکت کول هم د هغه د لاسه نه کېږي. حال دا چې while in typhoid intestinal hemorrhage complications are intestinal hemorrhage، bleeding of intestine، د کولمو څخه وینه راتلل، وینې کېدل، intestinal perforation، د کولمو سوري کېدل، meningitis، inflammation of menins، د دماغ احاطه کوونکي دماغ څخه چاپیره شتون لرونکي پردو التهاب، cholecystitis، inflammation of gallbladder، د تریخي التهاب، مایوکارډایټس، inflammation of heart muscles، cardiac muscles، د زړه د عضلاتو التهاب، او enteric encephalitis، د کولمو له کبله د دماغو التهاب. ډاکټرانو کتونکو
دا و د نن ورځې ویډیو امید دی چې خوښه شوې مو وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. نو ګرانو کتونکو د ویډیو په آخر کې د ویډیو لایک کول، د ویډیو شیر کول او په کمنټ کې د خپل ځواب لیکل مه هیروئ چې آیا اوس هم still you believe that COVID-19 is converted into typhoid fever. آیا اوس هم تاسو دا یقین کوئ چې کووډ-19 په ټایفاید یا محرقه باندې تبدیله شوې ده؟ د دې نه علاوه په آخر کې هغه ملګري چې زموږ چینل نه دی سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هم د ټلې په نښان کلیک وکړئ تر څو زموږ د نوې ویډیوګانو نوټیفیکیشن پر وخت ترلاسه کړئ. تو ګرانو ملګرو تر بیا دمو تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم. د الله په امان.